بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 86. خجی من یشفع چاچ شفارس کو شفاعتن حسنتن اغا شفارس خستا یکل لہو بدد پارا نصیب اسا منها ددین کینام ومن او آسو یشفع چ شفارسیو کو شفاعتن شفارس سیئتن د گناہ دکار یکل لہو بدد پارا کفلن حسا منها ددی گنانا وکان اللہ دد اللہ تعالی علا کل شین پاری او سید باندی مقیتا قوت لرن کے وَإِذَا حُيِّيتُمْ ارکل چه شکوی تاسو بتحییتن پا پیشکشی کولو سراب یو بل سر مقامق شکنا نو دکتا ٹیم کے سویل پکار دی نو اسلام منگا تاسو تد اغی تعلیم را کئی خوا فحیو پس جواب ورکی تاسو بی احسن منها پا بہتر سر ددیناب او ردوها یا واپس کی تاسو دی لراب. نو علماء ذکر کئی کنا حییتم بتحیت عند الپیشکشی چه افتداءن کم کلام کی نو اغیت تحییه ویخا تکشوا لکه عام خلق چیو بل سر ملوشی کنا نو سوک وی خیرالی سوک و تجه کمنر سوک وی خیرالی سوک وی خچاری سوک چه کمنر حقبتوی خوارمشی سوک و توی ستڑمشی سوک یو سو سوک بل سو حالانکہ اسلام منگا تاسو تا حکم کرے دے چه تاسو لپدک کٹھم کی السلام علیکم ویل پکار دیخوا اس کچت یو سڑی السلام علیکم اوی نو بہتر دادا چه السلام علیکم ورحمت اللہ ورپسی ہوایا ٹھیک شوا وہ کچت یو سڑی السلام علیکم ورحمت اللہ اوی نو تو ورپسی بسکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورپسی وایا نو جواب چی کم دے کنا دا سلام جواب پا سلام سارا ورکول دا ضروری دیتا لکہ دا مسلمان پا مسلمان باندی چی کم پینزو حقوق تی کنا نو پا اغی کی یو حق دا دے چی سدے رد السلام سچل بکی دا سلام جواب باور کئی خوا نو سلام اچول چی کم دے کنا دا سنت تی و دا سلام جواب ورکول سدے دا واجب دی گوره خوا دا سلام جواب ورکول واجب دی نو چی سلام یو سڑی واچو کنا اگا سلام واچو او اکثر خلق واتوی خیرالی اگا سلام واچی دے باتوی خوارمشی حالانکہ دا سلام پا بدل کی دا سلام جواب ورکول پکار دی تعالی کا او اکثر خلق چی سلام اچھی کنا نا اگا سلام کم پیشن کی السلام علیکم السلام علیکم حالانکہ سرے سلام چه سنگا منگتا اسلام خودلی دی کنا چه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دقی طریقے سر سلام اچول پکار دی خوا ذکر چه سلام کا الفاظ دی بدل قل دا اغی معنی بدلی گی خوا ٹھیک شوا نو کوشش پکار دی کہ ہر ٹیم کی ہر دے کی چی نو بس سلام اچول پکار دی السلام علیکم ورحمت اللہ اکثر پکی خلق کوئی سلام کم دا سلام کم سی ٹھیک شوا او اکثر پکی چی کمدن ہیلو کئی دا ہیلو سی حالانکہ سرے السلام علیکم جملہ اسمیہ دا او جملہ اسمیہ جی کم دے پتا دے ہمیشہ دا اللہ دا طرف نا سلامتی سمرخ کل دعا دا ٹھیک شوا السلام علیکم دیوی لسنے کئیشوی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ دیوی شلنے کئیشوی او کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نسوشوی دیرشنے کئیشوی خواہ نو نیکے ملاقاتو مشو کارو مشو نیکے ملاوشوی خجی ان اللہ بیشک اللہ تعالی علا کل شئین پاری حسیز باندے حسیب آسدے حساب لرن کے دے اللہ تعالی لا الہ نشتن معبودی برحق اللہ ہوا مگر دغے واللہ تعالی دے لیجمعنکم خام خاجم کی بتاسو لراب دا حساب دا پارا الى یوم القیامتی دا قیامت پرد باندی لا ریبا چیز شک نشتر پی پدی کی ومن اصدقو نشت سوک رختین من اللہ دا اللہ تعالی نا حدیثا خبری کون کہ دا اللہ نا سوک کلام کی رختین نشت قاب
فما لکم پس شوی رستاسو دا پارا فی المنافقین فبارد منافقانو کی فیتئینی چی دوڑل شوی واللہ اللہ تعالی چو ارکسهم واپس کڑیو دی لر شرک تا بما پس سبب دا اغی سرا کثبو چی عمل کون کیو دی نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دے کنا چی پا مخ کی رکو کی ترغیب علی الجہاد نو دی رکو کم ترغیب علی الجہاد ذکر کی خواب خلاصہ دا رکو بیان دا اقسام دا کفارو خواب کفار چې د کفارو سره سبداسي چې هغه به په ظاهره کې ځان مسلمان ښکارا کوي خو حقیقت کې به کافری سبداسي چې هغه به په ظاهره کې ځان کافر ښکارا کوي ښا اتریدون اراده لري تاسو ان تهدوا دا چې دایته کوي تاسو منا چاته اضل الله چې گمراه کړی دی الله تعالی دلرا ومن واسو کی ضلل الله چې گمراه کی دلرا الله تعالی فلن تجد له پس نو میت پارا سبیلا لار د هدایت چې څوک الله تعالی چاته هدایت نه کول غواړي کنه نه د دنیا یو طاقت اگر اخرت نشي راوسته خجی ودو خی دا خلق لو تکفرونا دا چی کفرو کی تاسو کما کفرو لکا چی سن کفر کری دی فتکونونا پس سی تاسو سوان برابر پا کفر کی فلا تتخذو من سی تاسو من هم ددین اولیاء دوستان حتی تردی پوری حاجرو چی اجرت کی دی فی سبیل اللہ پلارا دا اللہ تعالیٰ کی دا دار الکفر نا مدینہ منوری تا ہجرت کی نو علماء کرام ذکر کی دلتا کہ اللہ تعالیٰ قانون ذکر کی کہ مسلمانانو دا کفار دا دی مقصد دا دے چی تاسو دا اسلام نمانکی خواب دا دی دشمنی دا اسلام سارا دا دی دشمنی تاسو سارا ندا د دې دشمنی د اسلام سره ده نو کچته د دې دا مهنتونه د دې دا منډي د دې دا ستړي د دې لپاره دي چې مسلمانان د ایمان نه واړی ښا کم دی جی فإن تولوا پس کچرت مخواړو دی فخذوهم نور سیدی لرا وقتلهم قتل کیدی لرا حيث وجدتموهم کم لئی کچمو می تاسو دی لرا علماء ذکر کئی کنا فإن تولوا عن الهجرتی کچرت دی د هجرت تقبلنا انکارو کخا نو ګور یو مسله دلته کې ذهن کې راولي چې ابتدا د اسلام کې د مکی معظمینا مدینی منوره ته هجرت کول سو دا به پرزو دا به علامه د اسلام ګڼل شو خبره دین ترازی خو بیا بعد کې چې کمنل حق دغه حکم ختم شو ولا تتخذوا من سیتاس منهم ددینا ولی دوستی کون کے ولا نصیرا نسوک مددگار چی سرے چی بس دا اللہ دشمن دے کنا اگر سربت چی کم در خپل قربت او خپل رشتداری او خپل رازداری باور سر نساتی خوا علماء ذکر کئی حضرت ابو بکر صدیق یوزل تشریف فرما دے کنا دا ابو بکر سے بیوزوی دے عبدالرحمن ابن ابی بکر ابو بکر سیب تاوی وی سیب دا بدر میدانو وی ما تورا چلولا وی برا بھی نکتل وی پدی کی وی تورا میں اوچا تکڑا اوی ناسا پچے میں نظر شکنا وی زما دا توری لان دیتا سو وی زر میں تورا رستو کلا چی دا خو میں بابا دے ما تاسو تاغگو نکخا ابو بکر سیب و تمخرا وڑو وی عبدالرحمن ابن ابی بکر وی تا تسپترا وی کچر تا زما دا توری لان دی راغلے وی کنا وی ما با دی اول سر قلم کو خوا ذکوی تد ابو بکر زوی رستوی تد اللہ دا اللہ دا پیغمبر دشمن مخ کی خوا ٹھیک شو جی نو علماء ذکر کئی صحابہ کرام ہوتا دا طول نزیات محبوب چے کمدر حق دا دین اسلام اللہ دا اللہ پیغمبرو کا الا الذين مگر خلق یسلونا چی دی تعلق ساتی لا قوم داسی و قوم سراب بینکم چی پمن ساسو کی و بینهم پما بید دی کی میساق وعدوی او جاؤوکم یا چرا چی دی تاسخاب حضرت صدورهم چی تنگوی سنید دی ان یقاتلوکم دا چی جنگو کی تاس سرا او یقاتلو قومهم یا چی جنگو کی خپل قوم سرا ولو شاء اللہ کچرتا وقتل اللہ تعالی لسلتهم علیکم خام مسلط کری بیو دی لرپتا سبندی نو فلقاتلوکم نو دی بجنگ کو تاسرا
فإن اعتزلوکم پس کچرت دی پریگ دی تاسو فلم یقاتلوکم او جنگ نکی تاسو سرا والقو الیکم السلام پیش کی تاسو تا پیغام د صلح فما جعل اللہ پس ندی گردو لے اللہ تعالی لکم ساسو دا پارا علیہم پدی باندی سبیلا سلار د جنگ کچرت یو سڑے یو کافر رولگی اگا مسلمان تا د صلح پیغام رولگی کنا نو بس سرے اسلامی مملکت تا اختیار دے چیرے دقا دا پیغام دا صلح قبلی او کرت کئیے خوا خوگوارے مسلمان با کافر تا دا صلح پیغام نلیگی خوا ٹھیک شوا لکه د صلح پیغام لګل دا خپل کمزوري ښکارا کول دي او اسلام چې کوم نه هغه دا کمزوري نه دی ٹھیک شو جی ستجدون درد چوب میتاس واخرین نور خلق یریدونا چه اراده لري دی ایمنوکم دا چې دی امن حاصل کړه تاسو نه پس سره په سبب د نفاق سره چې په ظاهره کې ځان مسلمان ښکار کی هغه څوک بنو اسد او بنو عطفان قبیله والا وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ وَأَمَنْ حاصل کی دخپل قوم نبی اظہار الكفر کلمار کلچی ردو رو بللشی الى الفتنة شرک تاب ارکسو فیہان واقعی کی گئی پدی شرک کی فَإِن لَمْ يَعْتَذِلُوكُمْ پس کچرت دین پریگتا سر جنگ کول وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ پیش کی تاسو تا پیغام د صلحی وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَنَمَنَكِ لا سنقبل دسنا وَيُلْقُوا لم یلقو الیکم السلام تاسو تا دا صلح پیغامم نرالیگی صرف پا دی زبانی جب خرچ باندی تاسو نزان بچکول غواری کرم نسو کئی فخذوهم نسی دی لراب وقتلوهم قتل کئی دی لراب حیث ثقفتموهم کم دی کچی ممی تاسو دی واولائکم دک خلق جعلنا گردو لزمونگا لکم ساسو دا پارا علیہم پدی باندی سلطانا مبینا حجت واضح دا جہاد کولو دا قتل کولو خواب وما كان لمؤمن ندی مناسب د پار دیو مسلمان ان یقتلا دا چی قتل کی مومنا یو مومن قصدا عمدا الا خطا مگر پا قتل خطا سرک خطا تنوشوا نو علماء ذکر کئی کنا چی مخ کی رکو کی بیان د جہاد وشو چی اگا قتل جائزو چی دا کفار قتل کول کفار چی کم دے پا میدان جہاد کی اغی قتلول دا جائزو او دلتا کی دا قتل حرام تذکرہ کیگی چی اغا دا مسلمان قتل کول دی خواہ ٹھیک شوا خلاصہ دا رکو دا چی بیان دا انسداد القتال فی المسلمین چی گوارے دا مسلمانانو آپس کی یو بل سر جی کم دا اغی دا مسلمانانو آپس کی یو بل سر اختلافات او جنگ جگڑی دا جی کم دا حقا دا جائز ندی خواہ مسلمانان با یو بل نوجنی دا مسلمان وین دا دا اللہ پنیز باندې ډیره زیاته محترمه ده وما كان لمؤمن ندی مناسب دا پار دیو مومن ان یقتل مومنا دا چی قتل کیو مومن لراب الا خطا مگر پا قتل خطا سرا ومن قتل واچا چی قتل کمومنا یو مومن خطا پو قتل خطا سرا نو فتحریر رقبت پس آدا فتحریر رقبت پس سدے آزاد ولد غلام دی مومنت مومناب ودیت رودیت ورکول دی مسلمت اوالکڑ شوی الى اہلہی وارثان دی مقتول تا الا مگر ان یصدقو دا چی مافیو کی دا وارثان نو علماء ذکر کی دا غلام چی کم دی کنا دا کفارہ دا ٹھیک شوا او دا دیت چی کم دے کنا دا دیت پور کئی دا حق تے گورے خواہ نو گورے زمان خلق اکثر صلحو کی ہو غود او کی خو گورے چی کم کفارہ دا نو اگا کفارہ نا ادا کئی خواہ دا قتل خطا پا صورت کے پا انسان باندی کفارہ لازم ہی گورے کفارہ باور کئی خواہ نو کفارہ صدا دو میاشتی روجی نسلی پر لپسی روجی نسلی خواہ یا بس کئی غلام با آزادی خواہ یا با غلام آزادی ٹھیک شوا نو دا اغین پس پا جے کم دے دا غاڑا بخلاسی گی خو گوارے دا مونگ دا خلق دا دا کسی سباک نکی خواہ ٹھیک شوا کپارا با ورکوئی کفارہ جے کم دا اغا با مستقل ادا کی گی خواہ آو جی آو آو جی آو
قتل خطا دی جی عام طور سره قتل خطا چې عام دا قتل د انسان په دې صورت کې راشي کنه چې د دې خلقو د قتل اراده دی نه کوي او د دنه قتل وشو نو که هغه د اکسیډنټ په شکل کې که هغه د بل څه په شکل کې خو په دې سړي باندې کفاره راځي جی یو کفاره کافی کیږي جی ولا یو کفاره کافی ده او جی یو کفاره او که په یو اکسیډنټ کې په یو سبب سره متعدد وفات کنه نو بیا یو کافی ده خو که چېرته د دې کمدنه یو ځای کې یو تینه وشو بل ځای کې بل تینه وشو نو بیا په یو نه خلاصېږي متعدد دی ٹھیک شو جی کم دی جی فَإِنْ كَانَ پس کچرتوی دا مقتول من قوم دیو دا سی قوم نا عدو لکم تی دشمن دی مسلمانانو وهو مؤمن وی دا سڑے مومن فتحریر رقبت مومنت پس ازاد ولد مومن غلام دی وَإِنْ كَانَ کچرتوی دا مقتول من قوم دیو دا سی قوم نا بینکم تی پمن ساسو کی وبینهم پمن ددی کی میساق وعددا فدیتن پس دیت مسلمت نوالا کڑشوی الى اهله وارثان دی مقتول تاب وتحریر رقبت مؤمنت او صدی آزادول د مومن غلام دی خواب فمن لم یجد پسراسو کی طاقت نلری پسیامو پسروجی بنیسی فمن لم یجد چې څوک د دې غلام د آزادولو طاقت نلري ځکه په نن دور کې د غلام هغه تصور نشته ښه ٹھیک شو نو بیا به څه کوي ښه فصیامو پسروجي نیسلی شهرین متتابعین دوه میاشتې پرله پسې توبتن پسې به توبه من الله د جانبه د الله تعالی نه وکان الله د الله تعالی علیما علم لرونکي حکیما حکمت والذات ومن يقتل واچا قتل كمؤمنا يوم متعمدا قصدا عمدا فجزاؤ پس بدل د جهنم جهنم دے خالدا فی اوسیگی بده پا جهنم کی دیر زمانہ با پکی پروتی خالدا پا مانا دو ابدن سرنا دے گوری دلتا کی تکا مومن دے غلطی تی نوشوا نو علماء کرام د بعضی علماء کرام رائے دادا کنا ویسے دے وی د گناہ کبیره د وجه وی انسان د اسلام نوزی خو زمون احناف وی چې نا د گناہ د وجه انسان د اسلام نوزی گناهګار دی پوئی گئی تاسو نو هغه د پاره هغه دلیل د خپل ځان د پاره دا پیش کوي چې خالدن فی همیشه په جهنم کې نو مؤمن خو همیشه په جهنم کې نه دی کنه زمون علماء احناف وی چې د دې خالدن مطلب هغه ډیر ضمانت مراد دی همیشه پاتې کېدل نه دی ښا وعذب الله غصد الله تعالی د علی په د باندې ولعنه لعنت کړی الله تعالی په د باندې وعد له تیار کړی د پاره عذاب عظیم لوی عذاب چې مسلمان قصدا عمدا قتل کخه د مسلمان قتل دې کم نه هغه د په جرمونو کې د ټول نه لوی جرم دی ونن خلق ته د مسلمان دا قتل دا غف ښکاریږي دا غف ښکاریږي او حالانکه سره قرآن کے اللہ وی من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا یو مسلمان قتل کنا دا سیدہ چلا کدا طول انسانیت قتل کخا ٹھیک شوا کم دی جی یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذا ضربتم ارکل چی سفر کویتاسو فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کی فتبینو تحقیق کویتاسو ولا تقولو مویتاسو لمن اغچاتا القا الیکم السلام چی پیش کی تاسو تا اغب صلح یا اسلام قل لست مؤمنانی تا ایمان نورن کی نو علماء ذکر کی پیغمبر علیہ السلام یو لخکر اولیگو چې دا اغی لخکر امیر جوړ که حضرت اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ دا اسامه ابن زید چیو کنا دا پیغمبر علیہ السلام دا سر بے انتحامی نوخا ٹھیک شوا او بے انتحامی نا پا دی بنیاد باندی چی دا زید زیو او زید دا حضور علیہ السلام دا زید سرم دی رضیات امینا کولخا نو علماء کرام ذکر کئی کنا پا مدینہ منورہ کی حضرت زید سیب چی مشہورو کنا نا دے مشہورو پا زید ابن محمد باندی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک شوا جی نو دا اسامہ ابن زید دے دے یو لخکر امیر جوڑ کو او هغه لخکر په سفر باندې تو نو پلاره کې یو شپنکې ولا مخېله راغلی نو هغه شپنکې چې دا صحابه ولیدل کنه
چې د دې په لاس کې تورې دي نیزې دي نو هغه پوه شي چې دا صحابه کرام خو جنګ لځي نو چې دی څنګه ورنږدې شو که نه نو هغه پې سلام واچو نو دې صحابه کرامو ورپسې چې کم ورپسې شو نو هغه ورته وایي مسلمان ما ایمان نه وړی نو نور صحابه کرام ترستو شو د حضرت اسامه ابن زید ورپسې تر دې پورې چې دا سړی قتل کو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کله دا خبره راله که نه نو پیغمبر علیه السلام حضرت اسامه ابن زید راوغوښتو ورته وی یا اسامه ابن زید وی که چېرته د قیامت پر ورځ دغه کلمه وي د الله په بارګاه کې اوس ستا خلاف ودرېده که نه وی زه دې ګورې د الله نه نشم بچ کولی ښه چې هغه ووایي درته چې څه دی هغه درته ووایي چې د مسلمان ابن بیا به پرېښودی اسامه ابن زید ورته وایي د الله حبیبه هغه خو ما نه ځان بچ کو ځکه دا ووایي رسول الله مبارک ورته وایي هل لا شققت قلبه آیا تا د ده زړه شلولی و چې تا ته د ده د زړه په باره کې پته وه چې ته دا وایي چې دا د زړه نه وایي او که نه صرف ستا د بچ کولو د خپل ځان د بچ کولو دپاره وي علما ذکر کوي که نه دغه آیتونه چې کوم دی د دغه واقع متعلق نازل دي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا ضربتم کله چې سفر کوي تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې فتبینوا تحقیق کوي تاسو ولا تقولوا موئی تاسو لمن آچاتا القا الیکم السلام چې پیش کی تاسو ته سلام لست مؤمنان ایت ایمان ناوړون کې تبتغونا لټوي تاسو عرض الحیات الدنیا اسباب د ژوند دی دنیا فعند الله پس پنځ د الله تعالی مغانم کثیره ډیر غنیمتونه دي تاسو د پاره کذالکم دکرنگی کنتم وی تاسو من قبل مکه د هجرتنا فمن الله پس احسانو کا الله تعالی علیکم پتاسو باندې چې څه کوي به اظهار اسلامکم وقبول التوبه الله تاسو د اسلام ظاهر کا فتبینوا تحقیق کوي تاسو ان الله بشک الله تعالی کان دی بما فاغسبان تعملون چې عملونه کوي تاسو خبيره خبردار یا لا يستوي القاعدون ندی برابر غرست پاتې کیدونکي د جهاد نه من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اولي الضرر بغیر د ضرر نسوي صحتمند وي والمجاهدون جهاد کوونکي په سبیل الله په لاره د الله تعالی کې به اموال په خپل مالونو سره وانفسهم په خپل نفسونو سره الله تعالی وی چې کوم بغیر د عذر نه د جهاد نه پاتې شوی او چې کوم مجاهدین دي کنه دا دواړه برابر نه دي ځکه چې کوم مجاهدین دي د دې د الله تعالی په نسبت باندې ډیر لوی مقام دی فضل الله فضیلت ورکړی الله تعالی المجاهدین جهاد کوونکو ته باموال په مالونو د دې سره وانفسهم په نفسونو د دې سره علی القاعدین په غرستو پاتې کیدونکو باندې درجه هغه درجه د قرب چې کوم جهاد کوونکي دي کنه الله تعالی وی دې ته درجه او مرتبه د قرب دا حاصله ده وکلن او دا دواړه ډله وعد الله وعده کړی د الله تعالی دی سره الحسنى هغه نیک وعده چې جنت دی وفضل الله المجاهدین فضیلت ورکړی د الله تعالی مجاهدینو ته علی القاعدین په رستو پاتې کیدونکو باندې اجرا عظیما لوی اجر درجات درجی دی منه د جانب د الله تعالی نه ومغفرة او بخنه د په دنیا کې ورحمت او مهربانی د الله تعالی د په آخرت کې وکان الله د الله تعالی غفورا بخون کې رحیما مهربانی کون کې په خپل بندګانو باندې ان الذين بشکا خلق توفاهم الملائکه چې روحونه قبض کوي د دینه فرشتي ظالمی انفسهم چې ظلم کوونکي په خپلو ځانونو باندې بترک الهجرت ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی که نه چې په مخکې رکوع کې ذکر د جهاد او تفریق د بین المجاهد و بین القاعد ذکر شو چې جهاد کوونکی چې کم دی بهتر دی د هغه سړي نه چې بغیر د عذر نه جهاد نه کوي ٹھیک شوا اوس په دې رکوع کې مذمت د ترک الهجرت چې یو سړي ته څه تکلیف نشتا یو سړي ته څه مسله نشتا یو سړي ته څه پریشانی نشتا او د هغې نه باوجود دی راولګي د هغه فرض هجرت یې پرېښوده که نه نو د هغې انسانانو مذمت دلته بیانېږي ان الذين بشکا خلق
توفاهم الملائکتو چی روحونا قبض کئی فرشتی دی ظالمی انفسهم چی ظلم کون کی پخپل دانونو باندی بترک الحجرت چی ہجرت نہیں کڑے قالو نوائی بنا فرشتی فیم کنتم پکم حال کی ویتاسو قالو نوائی بورتدی کننا امنگا مستدعفینا کمزوری گنلے شوی فی الارضی پزمک دا دشمن کے خواہ قالو نوائی ورتدا فرشتی علم تکن آیانا و ارض اللہ ازمک دا اللہ تعالی واسعتا پراحا فتحاجرو فیہا حجرت پموکڑو پدی کہ دا اللہ تعالی ازمک خسدا پراحا دنو اگا خلق وی کنا وی ملک دا مولا لوی اخپی دا پکیر خپلی بس خوخه دی نو کا یو زینا بل دی فاولائکا پس دق خلق ٹھیک تی جی فتحاجرو فیا تاسو با اجرت کڑیو پدی کی فاولائکا پس دق خلق ماوام ٹھکانا دا دی جہنم و جہنم دی وساعت مسیرا دیر بدا ٹھکانا دا جہنم الا المستضعفین مگر کمزوری گنل شوی خلق من الرجال دناری نوناب چکم حقیقی کمزوری دیکھا نو پا اغی باندے سو عذر نشتا چکم حقیقی کمزوری دیکھنا اغی تا پا اغی باندے سو ملامتیا نشتا چکم حقیقی معذورین دیکھنا نو اغی تا سو پریشانی نشتا خوا الا المستضعفین مگر کمزوری گنل شوی من الرجال دناری نونا والنسائی او ددنا نونا والولدانی دما شمانونا لا يستطيعون چی طاقت نلری دی حیلتن دوتو ولا يهتدون ونی پی جندون کی دی سبیلا لار دی حجرت لراب نو پدی بندی بیس الزام نشتے فاولائکا پدخ خلق عصى اللہ قریب رچی اللہ تعالی ان یعفو عنہم دا چی درگزرو کی دینا عصى اللہ امید دا چی اللہ تعالی دیتا درگزرو کی خواہ ذکر دق کی خلق تا عذر دے دغه خلق هغه د عذر په بنیاد باندې د هجرت نه پاتې شوي دي نو شریعت عذر قبلی خو چې کم عذر معقول وي ګورې ښه بهانه نی ګورې وکان الله د الله تعالی عفوا درگذر کوونکې غفورا بخونکې دی هغه خلق لرا چې کم د عذر د وجې نه په عباداتو کې په اعمالو کې د دی نه کمې راځي ومن یحاجر واچاچ حجرتو کو فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کی یجدن ابمومی فی الارض پزمک کی مراغمن کثیرا دیر لوی غنیمتنا وساطن او پراحی پر رزق کی علماء کرام ذکر کی مراغمن یراغم به انموف اعدائیہی دا سے اللہ تعالیٰ بدت دمرا برکت ورکی چی دا دشمن با پی خپکی گی خواہ ومن یخرج واسوک چیوت من بیتی دکور خپلنا مہاجرن حجرت کون کے الاللہ دا تابداری دا اللہ تعالی دا پارا ورسولی دا رسول دا اللہ تعالی سکی حجرت دا پارا دا خپل کور نروتو روان دے او دوران حجرت دوران سفر دے دی انسان دا حجرت تا سفر پورا نشو او پا دا باندی دقی وقت کی مرگ را لے نو اللہ تعالی دقی انسانانو تا دا دق کی حجرت اگا اجر با پورا پورا ورکی خواہ ٹھیک شبا سکا دا نیت او ارادہ اگا دا حجرت وا نو اللہ تعالی دی انسانانو تا چکم اجر ورکی کنا نو دا با دا نیت او دا ارادی پا بنیاد بندی نو دا ارادہ دا حجرت وا دا ارادہ دا اللہ دا پیغمبر دا تابداری وا نو اللہ و تداغی اجر ورکی ومن یخرج واسوک چرعوت من بیتی دکور خپلنا مہاجرن حجرت کون کے الاللہ پتابداری دا اللہ تعالیٰ کے ورسولی دا رسول اللہ تعالیٰ کے ثم یدرکہ الموتو بیا واقعی شپد بند مرگو لکا سدے لکا یو صحابی دے جندع ابن زمرا اللیسی چی حجرت تا پارد مکی معظمین روتو خو پلار کی وفات شقا نو پلاره کی وفات شو نو خلق سره غم پیدا شو چې آیت دخو هجرت کړي نه دی خو د هجرت په اراده راوته دی نو د تب اجر ملاویږي او کبه نه ملاویږي الله د دغه خبره جواب ورکړي ښا ثم يدركه الموت بیارال پد باندې مرگ فقد پتا کی سرا وقا واقع اجر وجرد على الله پنی د الله تعالی وکان اللہ دید اللہ تعالی غفورا بخون کے رحیما رحم کون کے پخبل بندگانو بندی وَإِذَا ضَرَبْتُمَ رَكَلَچ سفر کویتا سو فی الارض پزمکا کی
فلیس علیکم پس نشته پتا سو باندې جناح سگناب ان تقصروا من الصلاة دا چې قصر کوي تاسو هغه د څلور رکعتي لمونځ کې. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی کنه چې په مخکې رکوع کې بیان د هجرت او احکامات د جهاد ذکر شو. نو هجرت ته کم دی کنه، هجرت د هجرت په دوران کې به خامخا سفر براتو د دشمن یره براتلا. نو د صلات الخوف او د سفرانی منځ چې کم نه د هغې وضاحت په دې رکوع کې کېږي. ٹھیک شو؟ ځکه علماء کرام ذکر کوي کنه وای د مکی او د مدینې په مابین کې چې کم دی کنه لږه فاصله نه ده، لږه فاصله نه ده. د مکی او د مدینې په مابین کې تقریبا 460 کیلومیټر فاصله ده جی کا 400 ها جی 460 کیلومیټر ده خو ها جی 460 ته جی. خو بیا هغه زما په خیال په نن دور کې دا چې په مدینه منوره کې دنه دی ګرځي را ګرځي نو بس 500 ته خبره رسی ښه 500 ته خبره رسی. خو 460 کیلومیټر فاصله ده. نو مطلب دا دی چې 460 کیلومیټر فاصله زمونږ د لوی لاهور نه دی، د دې نه زیاته فاصله ده، د دې نه زیاته فاصله ده. اوس نو چې دومره یو سړی چې کم نه دومره سفر کوي په هغه باندې خو به مختلف حالات راځي کنه. نو شریعت اسلامي حکم وکړو چې کله تاسو سفر کوئ کنه او دا سفر داسي چې دا د 78 کیلومیټر یا د 48 میل نه زیات وي. ٹھیک شو؟ نو بیا به تاسو څه کوئ څلور رکعتي لمونځ کې به تاسو قصر کوئی. تب په حکم د مسافر کې ګورې خو ګورې مسله یاد ساتئ چې کله ته کوم ځای ته سفر کې او هلته کې ستا د 15 ورځو نه د سیوا د اقامت اراده نه پتا به حکم د مسافر لګي. کوکه چېرته ته هلته کې ځي او ته وایې چې زه به هلته کې 2 میاشتې تېروم، میاشت به تېروم، د 15 ورځو نه سیوا به تېروم، نو ته پتا باندې به هلته کې حکم د مسافر نه لګي، خو په لاره باندې به حکم د مسافر در باندې لګېدی شي. ٹھیک شو؟ حکم د مسافر سره حکم د مسافر دا دی کنه هغه د شریعت د حکم مطابق که یو سړی ته هغه اشد ضرورت ته د دومره مقدار سفر کوي کنه نو د بیا د روژې د افطار اجازت شته. ٹھیک شو؟ خو د ضرورت په بنیاد باندې دته اجازت چې کوم دی کنه د قصر د صلات شته چې دی 4 رکعتي لمونځ 2 رکعته وکي. خو بهتره خبره دا ده چې سړی دې دسو کی سړی دې کم دی هغه روژه دې ونیسي، سړی دې کم نه هغه د لمونځ که د څخه موقعي که نه ځکه په نن دور کې خو اکثر هر چا څخه خپل موټري ګاډی ورڅخه وي او خو آسایشات دي د ګاډي د تلو څه مسله ني. نو بس پکار ده چې سړی دې بیا لمونځ پوره وکړي. نه بالکل کولی شي جی. رخصت دی جی، رخصت شریعت ورکړی دی چې تاسو چې کم دی که نه تاسو کولی شئ، خو که پوره دی وکړو نو اجر شته او یو ګناه نه دی. ښه جي. رخصت یو رخصت دی او بل عزیمت دی. ها جی څه شی جی؟ او جی عزیمت خدا دی چې ته پوره منځو کې سنت خو پکې نشته جی. بیا خو که چېرته ته تا څخه ټایم شته، تا نه د ګاډي د تلو څه مسله نشته، تا ته نور څه تکلیف نشته، نو بیا پوره منځو که بهتر ده. خو که چېرته تا ته استاد دی چې تا نه سورلی ځي، تا ته تکلیف دی، تا ته نوره پریشاني ده، نو بیا شریعت رخصت صرف تر کړی دی چې ته 2 کس ته غاړه به خلاصه شي. او جی او جی او جی عزیمت چې کوم دی رخصت ځان له شی دی. عزیمت دا دی که نه چې دی په هر حال کې خپل منځ او عبادت پوره کوي. ښه جي. ٹھیک شو جی؟ پکار د دې چې پوره دغه شي. ولاړې ګاډې ولاړې جي سورلي ولاړې. ها جي.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ ارْكَلَ چِ سفر کوي تاسو فی الارض پس مکه کی فلیس علیکم پس نشتر پتاسو باندې جناح سگناب ان تقصروا من الصلاة دا چی قصر کی تاسو پاسلو رکاتی دی منز کی ان خفتم کچر تیریگی تاسو ان یفتنکم الذین دا چی ففتن کی بواقی کی تاسو للآخلق کفرو چی کافران شوی دی ان الکافرین بشکل کافران کانو دی لکم ساسو دا پارادون دشمنی کون کی مبین اخکارا دشمنان ساسو دی و اذا کنت فی مرکل چیت پدئی کی بیان دا صلاة الخوف دا صلاة الخوف طریقہ ذکر کیجی وَإِذَا كُنْتَ فِي مَرْكَلَ چِيْتَ پدئی کی فاقمت لهم الصلاة قائمت لدئی دا پارموز دا جماعت فَالْتَقُنْ پس اددریگی طائفتن یوڑلا منهم ددینا پر رکعت الاولا ما کاتا سراب ولیاخذو دا چی اقدر دی اسلحتهم وسلیخ پلی وسلی بے پخپلو لاسو کنی سلیخا فَإِذَا سَجَدُوا پسر کلا چی سجدو کی دی فَلْيَكُونُوا پسو دی گرد دی میں وَرَائِكُمْ رُسْتُ استاسونا چی یو رکات او کی کنا نو دی دی لارشی رستو د دشمن مخی تا دی ادریگی او اغا بل ڈالا دی راشی اغا دی تا پسی منستا ادریگی خواه فَلْيَكُونُوا پس شیر دی میں وَرَائِكُمْ رُسْتُ استاسونا وَالْتَاتِ خام خارا دیشی طائفتن اخرى اغا بل ڈالا لم يصلو چی ندی کون کی دی اغا رکعت اولا نو فَلْيُصَلُّوا پس مزدیو کی دی ما کتا سرا اغا رکعت ثانیہ وَلْيَاخُذُوا دا چی اخلی دی حِذْرَهُمَا سامان دا بچاو خپل واسلحتهم او وسلیخ پلی وَدَّ الَّذِينَ تَمَنَّا کیا خلق کفرو چی کافران شوی دی لو تغفلونا دا چی غافل شیطاسو عن اسلحتکم دا وسلو ساسونا وامتعاتکم او دا سامان دا جنگ ساسونا فیمیلونا پس حملو کی دی علیکم پتاسو بند میلتن واحلتن پیوزل سراب دکا کافر تا پتو لگی را چی مسلمان خپل وسلی خیو دی دا بس دے ما تتیار دینو نو بس در بندے با حملو کی ابس کار بخلاص کی خواہ ولا جناحان اشتر سگنا علیکم پتاسو باندے ان کان بکم اذن کچر تبی تاسو تتکلیف من مطر اند باران ناب او کنتم یای تاسو مرضا بیماران ان تدعو دا چکی دی تاسو اسلحتکم وسلیق پلی وخذو واقلی تاسو حضرکم اغا سامان دا بچاو خپل مطلب دا دے یو سڑے دا سرے چی اغا بیمار دے او اغا ویر دوار سیدر آتا پا منز کیو چطول گران دی نو کچتا دے دا خپل وصله کی دی او خپل دا ڈیپنس ٹی کم سامان دے اغدان سرونی سی کنا نو شریعت پہ اجازت تخا ان اللہ بیشک اللہ تعالی اعدا تیار کرے دلیل کافرین دا پار کافران و عذاب مہین عذاب در اسوائی فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ ارکل چی پورا کیتا سمز لرا فَاسْكُرُ اللَّهَ یادوی اللہ تعالی لرا قیاما پولاڑا وقعودن او پو نست بندی فَاسْكُرُ اللَّهَ بالتحلیل والتسبیح دا اللہ تعالی ذکر کوئی وعلا جنوبکم پارخون استاسو باندے فیدت ماننتم پسر کلچ اتمینان چیتاسو فاقیم الصلاة قائم کیتاسو مسکامل لرا ان الصلاة بیشک دا مسکان دے علی المومنین پا مومنانو باندے کتابا مقرر کڑشوے موقوتا او پرس کڑشوے دا اللہ تعالیٰ دا طرف دا پا وقت مقرر باندے پا مسلمانانو باندے منز پخپل وقت مقرر کی ور فرض دے چکل وقت داخل شو نو دا منز دا پرزیت حکم دا تا متوجی شو خو چکل دا جی کم در حقا دا منز ادا کو نو دا غاڑ اخلاص شوا بل ٹیم داخل شو نو دا تا نوے اگا دا پرزیت کم حکم دنا اگا و طبیع متوجی شکا نو دے بس کئی دے بجے کم دے ہر ٹیم منز با پخپل وقت کی کئی ذکر علماء ذکر کئی کنا علماء ذکر کئی وی دا یو منز تاخیر دے کم دے دا سی کول چے اگا بل وقت ورسی دا وی سدی دا وی جائز ندی ذکر اکثر دے کم دے کنا اکثر دا سی خلق او کی ابل از ماتے و ملگری ٹیلیفون کرو وی جی دی دمام نزو دا مکی معظمی تا نوی اکثر دے کم دے نوی دا بس دا ڈرائیوران وی پلا رکی دے کم دے نوی منگتا ٹیم نرا کئی وی بس یو دا کی مؤد رئی وی راتوی بچے دا دو وقت منزو کئی دل تکی دو وقت منزو کئی نماوتوی مائی چے کم دا اول وقت بس اگا ٹیم دا نتل دا اگی قضا دا اگا ادا نا دا قضا دے اگا با قضا کوئی او چے دا کم ٹیم دا نا اگا با ادا کی گی کا
نه دي نه د اصل کې د اسلام حکم دا دی چې هر مونځ چې کوم نه پتا باندې په خپل وخت کې دا فرض دی نو چې پتا باندې د یو مونځ وخت راغله په هغه ټیم کې د هغه وخت مونځ در باندې فرض دی ٹھیک شو نو اوس چې پتا باندې د ماښام ټیم لا داخل نه دی د هغې د فرضیت حکم تا ته را متوجه نه دی ٹھیک شو اوس که چېرته ته چې کوم نه د مازدیګر هغه مونځ چې کوم پتا باندې د مازدیګر په وخت کې فرض و هغه ته د ماښام په ټیم کې نو بیا به ادا نه بیا به څه کې بیا به قضا کې نو هله به دې غاړه خلاصېږي ښه هغه خو جی جی اوس که چېرته داسې صورتحال وي جي چې د ماسپښین اخرنی وخت او د مازدیګر اولنی وخت که داسې کېږي نو ټیک ده ټیک شوه جي یا چې کوم ده د ماښام اخرنی وخت او د ماسخوتن هغه اولنی وخت نو بیا ټیک ده خو که چېرته چې کوم ده داسې وي چې د ماښام هغه هم د ماسخوتن په ټایم کې کوي نو بیا به یې قضا کوي ادا نه کېږي ښه جی داسې نه ده چې کوم ټایم دی د هغه ټایم مونځ به کېږي ښه جي جی ولا تهینوا مکمزوري کیږي تاسو په ابتغاء القوم پلټولو دا قوم کې چې څوک کوي تاسو ورسره جهاد وکړئ ان تکونوا کچرتی تاسو تعلمون درد حاصلونکي نو فانهم پس بېشک دي یعلمون درد موندونکي دي کما تعلمون لکه چې څنګه تاسو ته درد را رسېدلی دی وترجون امید ساتئ تاسو من الله د ذات الله تعالی نه ما د هغې ثواب لا یرجونه چې دی امیدوار ندی وکان الله دې د الله تعالی علیما علم لرونکی حکیمه حکمت والا ذات انا انزلنا بشک نازل کړی د مونږ الیک الکتاب تا ته کتاب بالحق په حق سره لتحکم بین الناس دا چې فیصله وکړي ته مابین د خلقو کې بما په سبب د هغې سره راک الله چې ښودلي دي تا ته الله تعالی په قرآن کې ولا تکن مکیږه للخائنین دپاره خیانت کوونکو خصیمه معاون او مددګار نو علما کرام ذکر کوي چې مخکې د عامو کفارو او د مجاهدینو تذکره وه نو په دې کې د کافر خاص چې کوم طعمه ابن عبیرق و که نه چې هغه غلا کړې وه او د هغه د یو یهودي کری چې کوم نه هغه مال هغه یې ایښودی نو خلقو هغه نسبت ته د غلا د یهودي ته کړی و خو چې کله خبره ښکاره شوه که نه نو د دغې غلا هغه اصل مجرم چې کوم نو هغه دا طعمه ابن عبیرق و نو علما کرام ذکر کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذاتی رای دا وه چې دا فیصله چې کوم نن هغه داسې وشي چې د دغه غلا دا سزا چونکې مال مسروقه برآمد شوی د دغه یهودي د کور نه و یهودي د کور نه نو چونکې د شریعت حکم کې ظاهر له زیاته ترجیح ورکولی کېږي نو چې مال مسروقه د هغه د کور نه را برآمد شي که نه نو حکم لاګو کېږي په هغه یهودي باندې خو لیکن حق خبره دا وه چې یهودي غلا نه وه کړې غلا کړې وه طعمه ابن عبیرق منافق ښه ولا تکن مکیږه للخائنین دپاره د خیانت کوونکو خصیمه معاون واستغفر الله طلب د بخښنې وکړه د الله تعالی نه ان الله بېشک الله تعالی کان د غفور رحیمه بخونکی او رحم کوونکی ذات ولا تجادل مباحثین کوتو عن الذین دای خلقنا یختانون انفسهم چې خیانت کوونکي د خپلو نفسونو سره ان الله بشک الله تعالی لا يحبون خوخی من هغه چا لره خوانا چې ډېر خیانت کوونکی دی اثیمه ګنهګار یستخفونا پټی د خپلو ځانونو لره من الناس د خلقونه ولا يستخفون نه پټي ځان دی من الله د علم د الله تعالی نه الله وی د خلقو نه خو ځان پټي خو د الله نه بچته پټيږي الله خو ستا د هر څه نه خبردار دی که چېرته ته چې کوم دی هغه د خپل غلطۍ هغه بوج په بل باندې اچول غواړي خو د الله نه خو نه شي پټېدی که نه
وهو معهم دغ الله تعالی تاس وهو معهم دغ الله تعالی دی سره دی اذ یبیتون با وقت چې پټ مشورې کوي دی ما په خبرې سره لا يرضى من القول چې نه رضا کی په دې سره د وینانا وکال الله دې الله تعالی بما پاسبان دی عملونه چې عملونه کوي دی محیط نه حاته کوونکې د جهت د علمنا مطلب کبه دی آپس کې چې کمی خبرې کوي او هغه خبرې نور چاته مخې ته کول نه غواړي الله وی د هغه خبرونه خبردارم ها انتم هؤلاء اي قوم د طعمه ابن ابيرق ها انتم تاسو هؤلاء داس خلق یی جادلتم چې مباحثي کوي تاسو عنهم د طعمه ابن ابيرقنا فی الحیات الدنیا فبارد ژوند د دنیا کې سکوي د طعمه ابن ابيرق د طرفنا په دنیا کې خو تاسو دی بچ کی په دنیا کې خو تاسو د کفالت کوي وکالت په کوي تاسو به کمنور په خپل خبرو په چالاکی باندې په خپل منصبو باندې ته به تاسو د دنیا د رسوا کېدو د دنیا د ذلیل کېدو د دنیا د سزا نه به اخلاص کوي خو بیا بسی پمن یجادل الله پسوک په مباحثیو کې الله تعالی سره عنهم د دین یوم القیامت د قیامت مرز د الله نه به سوک خلاصي امن یکونو امن آسوک یکونو چی بالیم دینا وکیلا سوک کفالت کون که دا عذاب دا اللہ تعالی نا دسی بسوک کی چرے بدا اللہ دا عذاب نخلاص کی ومن یعمل آچا چی عملو کسوان دا بدئی او یظلم نفسه یا ظلمو که بخبل نفس باندی ثم یستغفر اللہ بیا طلب دا بخن کی دا اللہ تعالی راب یجد اللہ نعبممی اللہ تعالی لرا پورن بخون کے رحیمہ میں ربانی کون کے ذات چی سچلبو کی اللہ تعالی بولا توبہ قبول کی خواه دے انسان نا چی غلطی ہوشی کنا او دے دا غلطی کی دو نا پس اللہ تا توبہ بسی اللہ وی بندہ معاف کوم دے خود زلنا توبہ بسا او دا سی دے معاف کئی کنا دا سی دی معاف کئی چی بیا در تا اغا گناہ مخی تا بیانیم نا پیغوریم نا در کئی پیغوریم نا در کئی مخی تا در تکیدیم نا چی بندہ دا سی دی ولی کردی دی نا اللہ تعالی اغا گناہ دا سی سپا کی کنا دا پرشتور دا رجستورون نیم لری کی چی پا کم اندام دی کڑی دا غین امیر کی چی پا کم زائی دی کڑی دا غینم لری کی خواہ ومن یکسب واچا چه عملو که اسمن دو گناب پا انما پس بیشک خبر دادا یکسبه وغبود دق گناب علا نفسه غسده بوچ کیگی بده دا پا نفس پندی وکان اللہ دد اللہ تعالی علیما علم لرن کے حکیم حکمتن والا ذات ومن یکسب واچا چه عملو که خطویتن دو گنا خطویتن دو وڑی گنا او اسمن یا دلوی گنا ثم یرمی بهی بیا نسبت دقی گنایو کو بری ان دیونا واقف سڑیتا سرے یو غلطی دو کڑا او اغا غلطی دا پخپل چالاکی بند منصوب اکڑبلتا نو فقد پتا کیک سراب احتملاو ترد بہتان و اسم مبینا گناہ کارا بہتان ستوئی بہتان دیتوئی چی یو انسان یو کار دی کڑے او تور پسی کمی خبری کے تور پسی کم الزامات تڑی کنا نغیتا بہتان دی او بل چی یو کار پہ یو انسان کیوی او تیب دا اغا پا عدمی موجود گئی کی بیانے ندی تغیبت وی خواہ اکثر خلق کوئی کنوی من خدا سے وو چی کم کار پا دا کشتے نو چی پکینو اغا غیبتی او چی پکینی کنا نغیتا بیا سبئی اگی تا بہتان وی ورقا نظمنگا خلق ورے اگا غیبتم دیر پا خوشوق پاندی کئی او بہتان خواتا جے کم نراڑو سو گناہ نخکاری جے خواہ تیم سورا پاتے رہے خجیر ولولا فضل اللہ کچرتن فضل دا اللہ تعالی علیک پتا باندی ورحمته مہربانی دا اللہ تعالی لحمد خامخا قس کڑے و طائفتنی بیڈل منہم ددیرا ایو دلوکا دا چواڑی تاسا تالا دا پیسلی دا حقنا نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دے کنا چی پا مخ کی رکو کی واقعہ دا طعمہ ابن ابیرق ذکر شوا نو پدی کو ہم واقعہ دا طعمہ ابن ابیرق ذکر کی گی خواب وما يضلون دیناری الا انفسهم گردانو نخپلو لرا وما يضرونکا دیدر نشید الرسول تات من شئین دس سیدنا وانزل اللہ نازل کرد اللہ تعالی علیک الكتابا پتا بند قرآن والحکمتا حکمت وعلمکا خودری دیتاتا ما اغسلم تکن چنوی تتعلم علم لرن کے اللہ تعالی دتا اخبار دا معیباتو در کری دیخوا
وکان فضل الله دے فضل دا اللہ تعالی علیک پتا باندې عظیم ډیر لوی لا خیر رشتہ سخیر فی کثیر پډیر من نجواهم په مشورو د قوم د طعم ابن ابیرک کی الا مگر مناسو کمرا چې حکم کوي بصدقه فصدقی سرا او معروف یا په یو نیک کار سرا او اصلاح بین الناس یا اصلاح کون کوي په مابین د خلقو کی ومن يفعل ذلك چا چې کدا کار ابتغاء مرضات الله د پار د لټول د رضامندګۍ د الله تعالی فسوف نوتی پدر چې وربکو موږ د اجر عظیم لوی اجر چې څه کوي مشوره په دې بنیاد باندې کوي چې په هغې کې انسانیت ته خیر وي په هغې کې مسلمانانو ته فایده وي په هغې کې دی چې کمنر چاته د صدقې تعلیم ورکوي چاته د نیک عمل تعلیم ورکوي او باقي د دې نه علاوه د ګناه د کار په باره کې پټه مشوره کول دا علماء کرام ذکر کوي دا د ګناه معاونت دی دا په ګناه کې شراکت دی ګورې ښه ومن يشاقق الرسول سوق چې مخالفت کوي د حکم د پیغمبر د الله تعالی من بعد ما تبين رسدان چې ظاهر شوی دی له الهدى دی ته فیصله ويتبع تابع شو دی غیر سبیل المؤمنین ما سوا د لارې د مؤمنانو نه نو علما ذکر کوي وایي په دې کې اشاره دی خبرې طرف ته ده چې اجماع د امت دا دلیل دی اجماع د امت دا یو دلیل دی اجماع د امت نه چې کومه مسله ثابت شي هغه به د امت لپاره عمل د عمل داسې د امت لپاره به په هغې باندې عمل کول داسې ضروري وي لکه چې څنګه د کتاب الله او د سنت رسول نه ثابت شوي مسلې باندې عمل کول دي ځکه موږ وو که نه ادله د شرع څلور دي ادله د شرع څلور دي کتاب الله سنت رسول اجماع او قیاس ٹھیک شو د شریعت چې کوم احکامات دي دا به ثابتېږي د دې څلورو څیزونو نه کتاب الله سنت رسول اجماع او قیاس نو اجماع چې کوم نه هغه بیا عامه ده اجماع د صحابه خو اجماع به ګورې سي د اهل علم خلقو اجماع دا به مستند او دا به معتبر وي ګورې ښه ٹھیک شو جی کم دی ويتبع تابع شدی غیر سبیل المؤمنین ما سوا د لارې د مؤمنانو نه نولیه نو بړو موږ دلرا ما اغستا تولا چې متوجی کیدونکي د هغې ته ونصلیه داخل به کړو موږ دلره جهنم جهنم ته وسات مسیر او ډېر بد ځای د ورتلو دی ان الله بشک الله تعالی لا یغفر بخنه نه کوي ان یشرک به دا چې شرک وکړی شي په ذات الله تعالی سره ويغفر بخنه کوي ما دون ذلك چې علاوه د دین نور ګناهونه نور جرایم چې سي د شرک نه ما سوا دي کنه او په حالت ته ایمان کې وي نو دغه انسان ته د الله د رحمت په مقتضا که الله غواړي نو معاف کوي وته خو شرک نه ګوري ښه ويغفر بخنه کوي ما دون ذلك چې علاوه د دین لمن چاته شاو چې غواړي الله تعالی ومن يشرك واچا چې شرک بالله د الله تعالی د ذات سره فقد پتا کی سره ضل گمراه چې د ضلالا بعیدا په ګمراهی لري سره ان يدعونا نبل دا مشرکان عبادت نه کوي من دونه ما سوا د الله تعالی نه الا اناثا مگر دسو د زنانو ځکه دا مشرکان چې وکنه نو د دې لات او منات اکثر د دې چې دا کم بوتانو کنه نو دی له به د زنانو هغه نمونه ایښودي او د زنانو طرف ته به منسوبه کول نو نن هم که ستاسو خیال دی هندوانو چې کوم بوتان جوړ کړي که نه نو اکثر پکې زیات فوقیت او زیاته ترجیح دی د زنانو طرف ته ورکړي وَيَدْعُونَا د عبادت نک الا مگر شیطان مریدا د شیطان سرکشا لعنه الله لعنت کړی الله تعالی په د باندې وقال وی دی شیطان لا تخذن خامخانی سنبذ من عبادک د بندگان استانا نصیبا مفروضا اسم مقرر کړی شوی د سبي د هر زرو نوا 999 مې د اخکار وکوم او یو پکې داسي چې هغه بسي هغه بستا بندی الله تعالی ته داسې نیغ شو داسې برن شو وی الله تا خو زه د آدم د وجې نه د جنت نه وباسلم خو ته به وګورې چې د دې سره څه کوم ته به وګورې چې دې سره څه کوم نو علما کرام ذکر کوي که نه وایي دی به هغه خپل برپور دی په میشن باندې دی چې دا مسلمانان دا انسانان به څنګه دی د الله نه به لرې کوي دی به څنګه د الله نه لرې کوي
نو روایت کې راځي کنه وای په 1000 کې به 999 دا بچه ته ځي جهنم ته ځي، یو به پکې جنت ته ځي. صحابه کرامو سره غم شو د الله حبیب دا بس کیږي په 1000 کې به یو جنت ته ځي، دا به خو بچه ته ډېر خوش قسمت ای. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متوي صحابه خپه کیږي ما وی پس د ستاسو او د یاجوج او د ماجوج د هغه نسبت داسې دی کنه چې یو د ستاسو نه او 999 د هغه نه. صحابه کرامو کې لږ ساره خوشاله شو کا ٹھیک شو. نو مطلب دا ده چې اکثر به پکې نافرمانی خدي ولو ضلنهم خامخا گمراکم بدی لراب ولا امنینهم خامخا امیدون باچوم د دې پرلونو کې ولا مرنهم خامخا حکم بکوم دیتا فلیبتکن خامخا کټکی بدی آذان الانعام وګونه د سارو ولا مرنهم خامخا حکم بکوم دیتا فلیغیرن پس بدلی بدی خلق الله پیدایشت الله تعالی مخلوق د الله دین د الله تعالی. نو علماء کرام ذکر کوي تخلیق د الله تعالی نو پدې کې هغه خبر رااله چې انسان د خپل جنس ته بدلولو کوشش کوي. ځکه نن ډیر داسې خلک دي چې نارینه دي هغه ځان نه زنانه جوړول غواړي او که زنانه دي هغه د ځان نه نارینه جوړول غواړي او دا یو ټرند دی نن سبا. نن سبا چې کم دی کنه هغه حالات تاسې جوړ شوي دي زنانه د نارینه پیښې کوي او نارینه د زنانو پیښې کوي. ٹھیک شو. نو علماء کرام ذکر کوي فلیغیرن خلق الله دا الله چې کم تخلیق دی دا الله چې په کم کیفیت باندې پیدا کړي باقي د الله شکر ادا کا. ٹھیک شو جی. ومن یتخذ الشیطان سوک چې ونیسي شیطان ولیا په دوستۍ سره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه فقد پتا کې سره خسرا نقصان کد خسران مبینا د تاوان ښکارا سره او برسی دا رکو کنا نه رسی زبسی کئی دا دعاو کئی دی بستے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد والہ واصحابہ اجمعین. اللہ زمون د ټولو دا ناسته قبول کا، الله زمونږ د ټولو دا ناسته د خپل رضا سبب جوړ کا. الله مونږ ټولو ته د قرآن مجید صحیح پوهه راکا. الله د قرآن مجید په ترجمه په تفسیر په الفاظو په معانیو کې زمونږ نه څه قسم له کمۍ غلطي کوتاهي راغلي الله مونږ ته معاف کا. الله مونږ کمزوري یو، الله زمونږ علم کمزور دی، الله مونږ هم کمزوري یو. الله د خپل ضعف د خپل کمزورۍ د خپل کم علمۍ اقرار کو. الله مونږ ټولو ته دا لغون تکې ستړې دا محنت الله دا د خپل رضا سبب جوړ کا. الہ العالمین مونږ ټولو ته خیر راکا. الله مونږ ټولو کې اخلاص پیدا کا. الله مونږ دریانا د خودرنا د نام او د نمود او د خودنمایي د غرور او د تکبر نه الله زمونږ حفاظت وکا. الله زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا. الله مونږ ټولو ته حیا تقوا راکا. الہ العالمین مونږ د تاڼو تحصیلونو هسپتالونو اکسیډنټونو نه وساته. الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا. الله زمونږ بے اولاد له اولاد ورکا. الله زمونږ بے رشتو له رشتې ورکا. الله زمونږ بے روزګارو له روزګارونه ورکا. الله چاته د روزګار او کاروبار ورکړی دی الله په دې روزګار او کاروبار کې ورته ترقی او برکت نصیب کا. الله به کور له کورونه ورکا. الله د قرضدار او قرضې د غیب نه ادا کا. الله د ټولو ضرورتمندو ضرورتونه تا ته معلوم دي. الله ته د هغې ضرورتونو پوره کولو باندې قادر ای. الله ټول ضرورتونه ولا د خپل لامتناهي غیب او خزانو نه پوره کا. الله تعالی زمونږ د ټولو د حرمین شریفینو مقبوله حاضری بیا بیا نصیب کا. الہ العالمین د امت مسلمه ټولو مړو ته بخښنه وکا. الله د ټولو مسافرو حفاظت وکا. الله په خیر او عافیت سره په امن او امان سره په ډیرو خوشحالو سره الله خپل وطنونو ته واپس را ورسول کا. الله دا ناس ملګری چې څومره دي یا بهر اوریدونکي چې څومره دي الله ټول خوشاله کا. الله ټولو ته خیر او برکت ورکا. الله تعالی زمونږ د ټولو د معافی د مغفرت او د بخښنې فیصلې او فرمایا. الہ العالمین زمونږ دنیا او زمونږ دنیا مخسته کا. الله آخرت هم مخسته کا. الله مونږ په دنیا کې هم د رسوا کېدو د ذلیله کېدو د خوارېدو نه وساته. الله
په آخرت کې مو هم د ذلیل کېدو او د خوارېدو نه وساته. الله مونږ ټول سره د احسان او د کرم معامله وکړه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.